پرجوشا کم د جلسونو په شکل کم ځوانان او مشران راغو نن پښتون قام بیدار شوی دی تاسو ته وګورئ په دې سوشل میډیا باندې به ملګري ځوانان ګوري چې په پښتونخوا صوبه کې د عوامي نیشنل ګوند په هر پیکې باندې کنونشن شروع دي چې موږ ګورو هر کنونشن د بل کنونشن نه یو ډېر خوندور وي نن زموږ چونکې دا جلسه دا کنونشن بهر وو و سهار چې کوم باران شو بیا تر 11 بجو باران وو نو موږ دا کنونشن دی حال ته وړو الحمدلله چې د خپلو ځوانانو ته ګورم د دوی بیدارۍ ته ګورم نو خپل مشر سردار حسین بابک صاحب ته وایم چې بابک صاحب چې څنګه تاسو ویل چې هر حلقې مشر دې ووایي چې زه خپله حلقه ګټلی شم نن درته د دې ځوانانو د دې مشرانو په ډاډ وایم چې دا حلقه هم د عوامي نیشنل ګوند د دې سرو په سرو وګڼئ چې دا حلقه ستاسو ده. السلام علیکم. زما په خیال کې چې چېرته کوم محفل کې سردار صاحب وي او بیا ستاسو زموږ ډېر دروند مشر غلام بیلو رئیس صاحب وي نو نورو ته ډېرې خبرې کولو ضرورت نشته دی ځکه چې د دې خبرې تجربې نه حکمت نه او موږ ټول لپاره نصیحت لپاره نه ډکې وي نو زما همیشه شوق وي چې دی واورم او خپلې خبرې به مختصر کومه زما ورونو زما مشرانو زما کشرانو دا نننۍ ورځ ډېره بختوره ورځ ده زمونږ د پیغمبر سره منسوب دا ورځه ډېره برکته ورځ ده او زه چې لارې کې راتلمه لګیا وم نو یو 2 جلسونه زما مخې ته هم راغله او زما په خیال کې چې تاسو سبا اخبار وګورئ نو په هر یو ښار کې په هر یو مالت کې څه نه څه طریقې سره څه نه څه میلاد دي یا څه داسې خبره به وي د باچا خان اواز د غفار خان د ولی خان دی دا جذبه چې کم دی ټول کې پیګي کې ګرځي او ټول ځکه د کنونشنز کوي نو دا د خیر سره بیلو سره دا د الیکشن لپاره نه ده دا هر وخت لپاره ده دی وخت په دې پښتنو په دې پاکستان چې کوم وخت راغلی دی پکاره چې دا ټول مشران د نورو پاکستانو چې دی د دې ونتي ګرځېدي او دا اواز اوچت کړی وي الیکشن غوښتي اختیار غوښتي جمهوریت غوښتي په ټول ځلې ناستي په دې نه پوهېږو څوک وایي چې جی الیکشن جنوري کې یخنیانې دي څوک وایي ګرمي ده څوک وایي یخني ده پکار دا چې ټول د کورونو نه روزي او دې وخت کې چې کوم د حالات دي چې د پیټرول اچولو چا سره پیسې نشته د بجلۍ ډکولو چا سره پیسې نشته کاروبار ته چا چلی نه نو دا وخت چې ټول مشرانو همزولو ځوانانو د ټولو نه اول خو ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر ګڼ تعداد کې تاسو نن دې جلسې ته راغلي یئ او سم چې زما ورور ثاقب الله خان وویل چې نننۍ ورځ ډېره بختوره ورځ ده ډېره مبارکه ورځ ده ځکه چې زمونږ او ستاسو د خوږ نبي د زیږون ورځ ده او زه یوازې نه د خوږ نبي هر وفادار او تابعدار امتی ډېر زیات خوشحاله یو
او بیا زه خودو باچا خان د دې قافلې د یو کارکون په حیث باندې د لارې مطابق دی او د هغې ښکاره نښه نن تاسو وګورئ چې په دې سټیج باندې غلام محمد بلور صاحب دې عمر ته وګورئ ټول عمر دې نظریې سره استقامت ته وګورئ تاوانونو ته وګورئ تکلیفونو ته وګورئ نو هر ذي شعور انسان به په دې خبره باندې دې خو زمانه نبی نه اخیده د خو خپل نبی کې دا منه د خو مسلمان یم نه دا معلومه ځان په پوهېږي نن د نېشنل خبره کېږي زه زمانه خبره وکړې د نېشنلستي نه او زه اول دوه نهار متاثره وکړ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه زه دا ګڼم دنیا نه مني که نه مني هغه ډېر لوی نېشنلسټ و هغه راپاڅېده خپل علم چې بل هغه وخت کې خلکو ورته بدوان ویل بدو هغه راوچت کړ او په نیمه دنیا یې باچان کړ ایران یې فتح کړ افریقا یې ټوله اسمان ته ورسوه زه هم دا خپل اکرام خبره کوم که ملا خبره کېږي نو زړه پرې وچوي زه به خپل اکرام خبره کوم زه به د پښتنو خبره کوم